چې کله پیدایش کې په ماشوم ونه جاړي او دغه یو منټ کې دننه جړه ونی کې نو د ماشوم باندې د جټکو راتلو خطر ای ګوډ سټانډرډ دغه منټ د ماشوم لپاره دونه ضروری لکه څنګه چې انسان لپاره جون ضروري. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګران مینوال تاسو قربان مسلمان او تاسو ګورئ چمکني ټي وي. ناستې ما په چمکني ویلفیر پولیکلینیک چمکني کې چرته چې موږ سره ناست د حیات آباد میډیکل کمپلیکس اسسټنټ پروفیسر ډاکټر بخت محمد صاحب چې کوم چلډرن سپیشلیست دی او د هفتې پر ورځ دی دلته کې چمکني ویلفیر پولیکلینیک کې موجود وي. دی سره د ماشومانو د بیمارو حوالو سره یو څو خبرې کوم. سر لومبۍ خو په خیر راغلی وجود تاسو مهرباني الله دې عزت وکړه. نعمت بھائی چې تاسو راغلی تاسو ټي وي ډېر شکرګزار یم او د چمکني خلکو تقریبا زه ډېرې مودې نه دلته راځم او ډېر خواږه خلک او ډېر ښه خلک او ډېر مینې راکړې ده خصوصا دې خلکو له د خلکو جذبې او د خلکو د مینې لپاره او د خدمت لپاره دلته راځم. ډېره مننه تاسو د مینې لایق یې. سر لومبۍ خو راته دا ووایي چې جټکه یو د ماشومانو بیماري ده. بس چې کوم پیدا شي جټکه راځي او کوم بعد کې دغه شي دي ټول وجوهات څه دي او د دې علاج سره په کور کې سره دا لګ راته لګي رواني. نعمت بھائی ډېره مهرباني او خط پوسټ وکړه. دا ډېرو خلکو ته پته نشته جټکې دوه قسم دي. یو جټکا هغه چې ماشوم څنګه پیدا شي په پیدایش کې جړه ونی کې او پاغه باندې هغه ټیم کې یاد هغه 2 غنټه بعد یا 5 غنټه بعد یا 10 غنټه ورځ دوه بعد جټکا راشي. یو هغه چې هغه پیدا شي ټیک ټاک د کاله پوری ټیکی داغه نه بعد په جټکا راشي. جټکې چې کله پیدایش کې په ماشوم ونه جاړي او دغه یو منټ کې دننه جړه ونی کې نو د ماشوم باندې د جټکو راتلو خطر ای په دې باندې یا جټکې نه راځي یا پیرازي کنه راځي دا ماشوم چې دی بیٹکیږي برابرېږي نور ماشومان په شان جون کوي او چرته دا ماشوم ونه جاړي او جټکه پیراشي نو دا به د دې دماغ او ته غوینه لاړ نشي او ماشوم چې دی دوه قسمه وجوهات کې دی شي په اوټ کم یا خدای چې ماشوم باندې جټکه چرته یو پیرا دوراشي هغه ماشوم ټیک ټاکي په دې باندې ډېری جټکې زر زر راځي نو دا هغه وخت کې څنګه چې پیدا شي او ونه جاړي نو په دغه وخت کې که چرته نږدې ماشومانو ډاکټري هسپتال یالته وړل پکار دي. زله دلته کم چې ضروري ټیسټونه هغه به کوي او چې وخت باندې په علاج باندې واچولې شي نو دا به وروستو د معذورۍ نه بچ کېدی شي. ډاکټر صاحب تاسو خبره کټ کوم تاسو ډاکټر لفورن کله ته کو خو کې ډاکټر نو کور ولا بالاغه صدقه کوي چې تدابیر یا هغه فرست ایډ بزینګ نه کوي. ها بل جټکا دا چې هغه ماشومان ټیک ټاک پیدا شي خو کال بعد پی راشي جټکی راځي هغه یا رتبه سره یا بغیر د تبه راځي. چې کله تبه سره جټکا راشي نو مور په لاره دا په کار دي ځکه چې هسپتال خو نږدې نه یا چرته هیلث کیر سنټر په وخت کې نږدې نه نو ماشوم با په خي غسړخ باندې په سیډ باندې سملای ماشوم په خله کې چې سي هغه ماشوم خله کولاوي چې هغه نګن یا ارسلري کې دویم دا خبره کته به ډېرې نو کپړه دی لمدای یا دی وبرالي او لاس داغه په سر باندې داغه په تندي باندې دا په ترخوم باندې چې ګرم یخه کپړک دی چې هغه نه تبه کم شي. او په دغه وخت کې صرف دغه احتیاطي تدابیر دي چې کله جټکا ختم شي ډایرکټ چې مطلب به خو شاکم نږدې چې هیل کیر سنټری ډاکټري هغه وړل پکار ځکه چې جټکې سره بار بار راتلل جټکې دې سره د ماشومانو هغه دماغ مزور کیږي. ډاکټر صاحب تاسو په دې خبرو کې موږ سره د جړه خبرو وکړه. جړه چې ماشوم پیدا شي دا څومره ضروري ده جړه دا خبره دا د خو کړه ځکه ډېر زنانه ما تراشي ډاکټر صاحب دی خو جړلې دي خو یې 15 غنټه بعد یو خډیر جړلې به جړه نه بس کړي د ماشوم چې څنګه پیدا شي هغه یو منټ دن نه دی ته ګوډ سټانډرډ منغوايي. ګوډ سټانډرډ دغه منټ د ماشوم لپاره دونه ضروري لکه څنګه چې انسان لپاره جون ضروري چې بده کې دا او جاړي نو دا ماشوم چې دماغ ته وینه لاړ شي دماغ به چې گروث کوي لګیایي که چرته بده کې اون جاړي نو د دماغ ته وینه لاړ نشي چې کوم وینه لاړ نشي او دماغ په ځای باندې مړ پاتې شي کمزوري پاتې شي هغه بیا ټول عمر دغه شان کمزوري نو اول نه جړه په یو منټ کې دنه دونه ضروري ده ماشوم لپاره سونه چې زموږ تاسو لپاره جون ضروري ده. سر کو نه جاړي الله دنیا کې اسې ماشوم وي اگر بیا په مستقبل کې څه داسې دغه راځي. ما تاسو ویلي دي نعمت بھائی د جړه به سلور سټیج دي چې کوونه جاړي سلور سټیج دي. اوله پوړی دا ده چې پاکه ماشوم ونه جاړي خو جټکې په ناراضي هغه نور ماشومان بشان به جون تیرې غټيږي صحیح کیږي. دویم پوړی دا چې پاکه ماشوم ونه جاړي او باغه باندې جټکه کام کوز راضي چرته پورس کیو پیرا په میاش کیو پیرا نو هغه باندې موږ د جټکې دوا نه ورکو هغه ضروري ټیسټونه کوو. دریم هغه دا چې هغه ماشوم باندې جټکې پورس کې سلیری غنټه کې زر زر جټکې راځي زر زر نو هغه ماشوم او سلورم پوړی دا چې پاکه ماشوم مانو لاس سخت شیخ په سخت شي داسې نو هغه بیا ماشومان چې هغه دایمي معذور وي. بیا ډاکټر صاحب ټول همدا چې نن سبا ډېره زیاته ګرمي راځي نو ماشومان ډېر زیات بیماری کې چاته د ایزه پوچی چاته څه بیماری چاته د حواله سره زمونږ د علاقې د مورانو ته بس پیغام ورکوي.
دا خو ښه خبره وکړه. اوس خو تقریبا په شکال دی او په شکال داسې به دی کې چې څنګه په غټو باندې خوله راځي ګرمي کېږي دغه د ماشومانو 2 چونده ګرمي زیاته کېږي ځکه د ماشومانو وجود وړوکی وي نو هغې چې مطلب خوله ټې ډېره زیاته ځي. په داسې وخت کې دا دی چې یو خدا احتیاطي تدابیر دی چې کله ماشومان د سکول نه وي مدرسه نه وي نو په نور کې لیږل نه دي بهر د په نور کې ګرځول بار لیږل دا نه دي پکار. دویمه خبره دا ده چې هر مور له دا پکار دي چې کم از کم مو ته ORS وایي نیمکول وایي چې یو ګیلاس اوبه والي په هغه کې چې مطلب یا 1 لیټر اوبه والي په 1 لیټر اوبو کې 3 چمچه یا 4 چمچه چینی واچوي 1 چمچ مالګه دا په کور کې ساتي چې کله ماشوم ډیهایډریټ کېږي هیزه پې راځي نو په هغه وخت کې ماشوم له ار الټۍ ارخې ار 10 د هغه نه بعد د خامخا ماشوم له 1 ګیلاس یا نیم لیټر دا دی ول خامخا دا ورکوي چې ماشوم ډیهایډریټ نشي. کچرته ماشومان په دغه حالت کې د 15 ځل نه زیات الټۍ زیاتې کړي او د 6 ځل نه زیات دستونه زیات کړو نو بیا خواته کم صحت مرکز دی غلی بوزي هغه ته به ریهایډریټ کول پکار دي آی وی لاین لګول پکار دی او ته به فلویډ ورکول پکار دي. یو ځهان مننه تاسو شکریا الله عزت وکړي تاسو څنګه خبرې وکړي. مهرباني. ډاکټر فرحات سے موجود دی کوم چې د چمکنی ویلفیر پولیکلینک ویلفیر هسپتال اونر دی. سر تاسو ډیره مننه مهرباني. نن خو د هفتې ورځ د هفتې پر ورځ خو بخت محمد صاحب کینی نور کوم ډاکټران چې راځي هغې حوالې سره زمونږ د کلي مشران خویندې میندې دا خبر کوي. ډیره مهرباني نعمت بھائی صاحب ته راتګ ټول نول خو ډاکټر صاحب ناست دی زموږ مشر هم دی زموږ ورور اسسټنټ پروفیسر چلډرن سپیشلیسټ ډاکټر بخت محمد صاحب د حیات آباد میډیکل کمپلیکس نه راځي او تقریبا د سوکانو ته 2 کالونه راځي خو د سوکانو خلکو څنګه ډاکټر صاحب د ممینه راکا او دا یو خدمت لري زه هم چې زموږ په کلي کې الحمدلله ډاکټر صاحب ډیر ښه مینه خلکو له ورکو خلکو مو له ورک نو اول خو ډاکټر صاحب شکریا ادا کوم د ډاکټر بخت محمد چې هر هفته دلته خپل خدمات ورکوي. دین علاوه موږ سره د جمعې پر څنګه چې پرونه یې راسته را شو اسسټنټ پروفیسر ډاکټر صدیق افریدي ګیسټو د معدې او د جګر سپیشلیسټ دی. سبانه یې راس چې کوم د موږ سره د اتوار پرز د میډیکل ډاکټر دی ډاکټر کفایت الله خټک صاحب هغه پیډي کوي. دین علاوه زموږ سنټر کې الټراساوند سہولت موجود دی لیبارټري موجود ده او زه خپل ځاني چې کوم دی سحر 9 بجو نه واخله در د شپې 9 بجو پورې سنټر کولوي او موږ دا سنټر چې څومره خلک راځي د علاقې نو ان شاء الله دې سنټر کې باغی ته یو ښه صحت ملاويږي یو ښه مشوره ورته ملاويږي او ضروري نه را خدای دې نه کی چې څوک بیمارانی او خامخا دی خبري مشورې لراتلی شي تاسو کول شي هر یو ډاکټر ناسي کا دا ډاکټر بخت محمد صاحب وی کاغه زمون صدیق افریدي صاحب دی ګیسټو د جګر سپیشلیسټ کوم دی او کا ډاکټر کفایت الله خټک میډیکل سپیشلیسټ دی موږ لراتلی او زه تاسو شکریا ادا کوم او خصوصا د خپل ټیم شکریا ادا کوم چې تل راځي او د سوکانو خدمت کوي. مهرباني. ډیره مهرباني ډاکټر فرحات صاحب او ډاکټر بخت محمد صاحب تاسو ډیره مننه مهرباني. مینوالو چمکنی ویلفیر پولیکلینک کلینک چې کوم دی هغه په سوکانو مین بازار چمکنی کې موجود دی. کچری تاسو د ډاکټر بخت محمد کوم چې اسسټنټ پروفیسر دی د حیات آباد میډیکل کمپلیکس او چلډرن سپیشلیسټ دی دا غي اپاینټمنټ استل غواړي نو په لاندنی ورکړل شوی نمبر باندې د ډاکټر فرحات سره رابطه کولی شي او خپل ماشومان چې الله دې نه کړي داسې څرنګه سیریس بیماری نو ډاکټر بخت محمد صاحب له راوستي شي دا غي په دغه باندې معاینه کولی شي ترڅو په دې خبرو تاسو اجازه غواړم د الله پامان.